د لوط علیه السلام او د نوح علیه السلام ښځه په اور کې ده. ولې؟ چې د هغه خیال د دنیا و، د آخرت باندې د هغه یقین نه و. چې څنګه د لوط علیه السلام ښځې او د نوح علیه السلام بیبي د آخرت باندې یقین نه و، دغه شان د زمونږ هم نشته. چې څنګه د نوح علیه السلام زوی یاره بس دا غر دی زه به ته توخېجم، دغه شان دی زم چې یاره دا مال دی ما سره، دا مال دی، دا اسباب دی، بس خدای پاک به خیر کی. ولې مسلمان یو؟ زما پلار مسلمان دی. که زه په هندو په کور کې پیدا شوم زه به نن مسلمان وم؟ نه هندو دی، نه مسلمان دی، نه یهودی دی، نه عیسائی، بس یو مذهب دی دنیا. دا ټول دنیا په یو مذهب ده چې بس دغه دنیا په کار ده. تاسو وګورئ دغه خبره ده. ایمان، اسلام، قرآن، قبر، آخرت دا موږ نه پیژنو او نه پیژندل غواړو. الله اکبر الله اکبر الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن خو زه یو سوال کوم داسې خپل دغه مطابق جی لکه سورت دغه چې ده لکه سورت توبه دا خو لکه دې لکه دغه سخت یو قانون دی لکه دغه دی که نه. خو زما دا څو لیکچره چې وکتلو زما هغه امید چې دی که نه اپر نه امیدۍ کې دی که ما ته خو بیا دغه ملوي نو دې متعلق لکه دغه کوم په دې دا ټول دغه حال دی. زمونږ خو بس یو خبره ده، که ته خو راځې که نه، یو خبره ده بس چې صحیح مسلمان شي. دا نیمګړی اسلام الله پاک قبلی نه، دا لکه د نوم اسلام. زمونږ خو ګوره زه دا خبره کوم چې آخرت باندې زمونږ یقین نشته او د هغې ثبوت څه دی؟ سوچ. ته ګوره دنیا چې څه یقیني هغې مطابق به ستا عمل هم وي. داسې ده او که نه ده؟ عامه خبره. لکه مثال دی ستا دوستان دي او وایي بی سبا به مونږ راځو ډوډۍ به تا سره خو 10 کسان دي، نو که هغه ګپ شپي کسان دي او دغه دي نو ته وایې یاره دا به هسې ګپ لګولي، او که ته سنجیده وګڼې نو بیا به ته تیارې کوې وله که نه، یو ورځ مخکې 2 ورځې مخکې. دغه لکه یو عامه خبره ده. انسان بغیر یقین نه ژوند نشي تیرولی. دا یو خبره په دې باندې سوچ وکړې. هر یو کار مونږ په یو یقین باندې کوو. نو اوس لکه خبره داسې جوړیږي چې زمونږ عمل زمونږ د یقین، لکه زمونږ هر عمل پسې یو یقین دی. ٹھیک ده؟ نو اوس زمونږ عمل د دنیا دپاره دی او آخرت خو ځان له یو شی دی، نو آخرت سوچ نشته. بس دا یو خبره ده، د آخرت سوچ نشته، دنیا سوچ دی. نو چې دنیا سوچ شو نو بس دا خو الله پاک وی چې بی اردیتم بالحیات الدنیا من الاخره. دا سورة توبه مضمون دی که نه؟ نن مونږ سبق وی چې تاسو دنیا باندې راضي شوئ، آخرت هم پرېښودو، نو دا حالت خو زمونږ هم دی. دا خبره ګوره زه بیا لکه دا وضاحت کوم. نن که فرد دی او که امت دی د هغه سوچ د دنیا دی، داسې دی او که نه ده، نو بس آخرت باندې یقین نشته که نه. آخرت خو چې کوم دی والآخرت کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. الله پاک وی چې تاسو دنیا خوښوئ آخرت هم پرېښودی دی.
والآخرت خیر و ابقا او آخرت چې کم دی هغه بهتر دی او دایمی دی همیشه دی خو زمون یقین نشته قرآن باندې یقین نشته اس اثر نه کی ته دې خبرې ته وګوره قرآن زمون پړه باندې هیڅ اثر نه کی کله دا قرآن او دا اوسنۍ خبره نه سونو کالو شو چې امت قرآن پرې خو دی حضرت امام حسین چا شهید کړو مسلمانانو حضرت عثمان چا شهید کړو مسلمانانو نو تا خو د دې دا مطلب نه د دې ګوره مطلب دا چې مونږ له اوس نصیحت پکار دی عبرت اخیستل پکار دی نو دا لوط علیه السلام او د نوح علیه السلام ښځه په اور کې ده ولې چې د هغه خیال د دنیا و د آخرت باندې د هغه یقین نه و چې څنګه د لوط علیه السلام ښځې او د نوح علیه السلام بیبي د آخرت باندې یقین نه و دغه شان دی زمونږ هم نشته چې څنګه د نوح علیه السلام زوی یاره بس دا غر دی زه به ته توخېجم دغه شان دی زم چې یاره دا مال دی ما سره دا مال دی دا اسباب دی بس خدای پاک به خیر کړي نو امید چې کوم دی دا خو لکه ډېر بره حال دی که نه لکه تاسو دا خبره وکړه چې بی زمونږ هغه امید په ناامیدۍ بدل شو خبره دا هم نه که نه دغه خبره وکړه نو امید د څه شي دی کلمه مونږ لکه اډو ویلې نه ده اسلام مونږ قبول کړی نه دی او نه قبلولو ته تیار د کلمې په مطلب نه پوهېږو دین په مطلب نه پوهېږو مذهب په مطلب نه پوهېږو دا یو رسم و رواج دی بس زما خپل پلار مانځي او بس ماته بچپن نه ویلي چې بچی مونځ به کې نور سره راته نه دي ویلي حالانکه د هغه په موجودګۍ کې زه ځوان شوی یم ما د اطفال په دې رغم کو چې لکه ما یو وخت کې داسې یو دغه کړی دی چې شیخ سعدي وایي چې خوف ایک چالو کے جو لوگوں کو منزل مقصود کی طرف دوڑاتا ہے لیکن خوف اس طرح بینو کہ انسان مایوسی ظاہر کرے بیا یو حدیث میں داسې په نظر باندې راغلی دی چې هغه وایي تر د قیامت په ورځ اعلان وکړی شي چې ټول مخلوقات به جهنم ته ځي او یو به جنت ته ځي نو حدیث خو ماته یاد دی خو زما امید دی چې دغه کس پسې یم حضرت عمر دا دغه نو زه خپله لکه حقیقت درته وایم زه خپله لکه ویرېږم ډېر زیات په انتها چېرې لکه زمونږ نو تپوس پکاري خبره پکاري لکه ځان پویول پکاري او بیا خو ګوره خبره به دلیل سره رد کو زه دا وایم مونږ اډو مسلمان یو نه ولې مسلمان یو زما پلار مسلمان دی که زه په هندو په کور کې پیدا شوم زه به نن مسلمان وم نه هندو دی نه مسلمان دی نه یهودي دی نه عیسائی بس یو مذهب دی دنیا دا ټول دنیا په یو مذهب ده چې بس دغه دنیا په کار ده تاسو وګورئ دغه خبره ده ایمان اسلام قرآن قبر آخرت دا مونږ نه پیژنو او نه پیژندل غواړو نو دې باندې سوچ پکار دی او بل دا چې حقیقت باندې چې کم حقایق دي دا کیسې کتارې نه دي الله پاک وایي ټول خلق په نقصان کې روان دي لیکن ایمان والا خلق به بچي او زمون یقین چې کم دی په آخرت نشته سورہ عصر مضمون دی ګان اوس دا کسی کتارې ګورې نه پکاري یو کس دا وایي او هغه وایي نه بس ایمان بالله چې ایمان بالله شو الله وایي ستا ته بېغمه ګرځه ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون اوس قرآن ته مخامخ بل اډو خبره کیدی نشي قرآن مقابل الله پاک وی چې څوک ایمان دی او تقوا ربشته دا زما دوست دی دی بیغمه دی د لپاره څه غم نشته بس بیغمه او دنیا کې دا خوف او غم چې کم دی دا یو کیفیت دی
چې ستا زړه په ایمان باندې مطمئن شي نو هغه خو ستا عمل ته به کتی شي. اوس دغه سورې توبه مضامین دي او دې کې وګوره دا مسلمانان دي، دا ټول صورت چې کم دی دا مسلمانان دي. اوس دا 11 سپاره شروع کړي یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذر. نو دا مسلمانان دي، عمل نه تخته مونږ عمل ته تیار نه وډو ولې چې یقین نشته. زمونږ بابا جی دې الله پاک درجات بلند کی، مونږ ته به درس کې به ورناستو کنه چې ستاسو دا حاضرینو په آخرت باندې یقین نشته. کته چلتا اوریدلی خبر دا حاضرینو مونږ ته وداوي او هغه بداوي چې کله ستا یقین راغی ستا ژوند به بدل شي، کو ژوند بدل نشو ستا آخرت باندې یقین نشته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.